بیا خدای خبر چې کوم حال را روان دی او دا اوس ښه حال دی څو کاله وروسته وګورئ څلور شپږ کاله پس تاسو یقین وساتئ دا تاسو ژوندي ناتئ که نه تاسو به مرګ غواړئ او مرګ به ني داسې حالت را روان دی داسې حالات را روان دي رونو که مونږ وایو چې نه دی راځي خود به راځي هغه وخت د دې را روان دی وخت د دې را روان دی کعب الاحبار د یهودو یو لوی عالم دی اسلام یې قبول کړی هغه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت عمر به 1.5 کاله ته نه رسي څومره 1.5 کاله ته به نه رسي دا 1400 هجري ته وګورئ که 42 ته نو اپله څو پاتې شو 1500 ته 58 ښه دې 58 کې ګورئ دې له 7 کاله کې داسې غوبل به راشي چې تاسو به اریان عالم د علم نالا دا نه د عقل ګریان عالم به د علم نه اریان عاقل به د عقل نه اریان او خفه کېږئ ما یهودیان دوبۍ کې هم ګرځي ازاد او هر ځای ګرځي سعودي ته هم راغلل ګرځي دلته به هم راځي ګرځي دی که نه خو آخر کې به ستاسو جزیه قبلۍ ښه دا به غلامان یې زمونږ چې کله څوک امام مهدي صاحب راشي چې امام مهدي صاحب راشي نو دی باندې به درې ورځې به جنګ وشي په څلورمه ورځ به د 80 حکومتونو نه مسلمان جنګ وګټي او جنډه د اسلام به ولاړئ او جزیه به ولګي چې یا جزیه قبول کا یا د سر قلم کېږي یا غلامي قبول کا دا یهود او نصارا به بیا ستاسو غلاماني اوس نه اوس یې مونږ لاندې کړي یو ښه بیا به دی د لاندې خدای دې زر هغه وخت راولي تاسو ته دې الله وښیو مونږ به یا ووینو یا نه خو د دې پته اوس نه لګېږي 20 کاله کې راځي 30 کې راځي 25 کې راځي دغه علم الله ته دی خو ښی به یې درته خدای دې دې نوجوانانو ته وښیي ځکه بل حدیث کې راځي د خراسان نه تورې جنډې وي خراسان د اټکه پورې دا ټول خراسان کې راځي زړو جغرافیه کې دا امداد د امام مهدي صاحب که جنډې به رواني چې د امام مهدي صاحب پیدا شو او هغه به جنګ کوي تمام چې یو الله اکبر وایي که نه نو نه به اټم کار کوي نه به تماچا نه توپه نه یو شی به نه چلېږي ښه لکه لوټې چې پرتې وي ښه بس صرف 3 ورځې به جنګ وشي د غشو د لیندو سیوا به ني غشي لیندو کې عرب بد دي ښه په څلورمه ورځ به اواز وشي مسلمانانو د 80 حکومتونو نه جنګ ووټل کتاب الفتن د مشکات اخیری وګورئ نو بیا به دا یهودیان پټېږي نو ډکې به اواز کوي ګټه به اواز کوي ما ته یهودي پټ شوی دی راشي نصراني پټ شوی دی مسلمان به دی وحي به مسلمان به دی وحي به یو ونه د غرقد ورته وایي دا به اواز نه کوي ما چې دا غرقد څه شی دی هغه چې ما ډېر تحقیق وکړ هغه دا پلوسه د سرکو دی پلوسه پېژنې دا سرکو دی به اواز نه کوي دا ما ګوره دې ارامېتوب ته یې وګوره دا به اواز نه کوي دا نو ځکه یې خدای پاک شنه سوځوي دا ګوره شنه سوځي ښه تاسو ټسار کوي ما پې ازمېښت کړی دی داسې شنه سوځي ښه نو دا به اواز نه کوي حدیث شریف کې راځي دا ونه به اواز نه کوي نور به ګټې لوټې هر څه به اواز کوي الله دې هغه وخت دې مو دې کشرانو ته وښیي مشران به تېري کشرانو ته دې الله وښیي